سټوډنټانو په سر باندې شفاف کلاسیک تو بیا دې سټوډنټانو باندې جرمانې د 50,000 په شکل کې او د 20,000 په شکل کې لګول آیا دا د دې سټوډنټانو سره ظلم او زیاتې نه دي؟ بیا د دې تپوس کولو والا چې کله بیا د دې تپوس کولو لپاره سټوډنټان منظم کیږي نو د هغوی خلاف به اف آی آر کیږي. آیا دا ریاست آزاد دی چې دا ریاست دلته چې کوم دی سټوډنټانو له ازادي نشي ورکولی، فریډم اف سپیچ نشي ورکولی، نو بیا به کم یو قام آزاد وي؟ یقینا مونږه بیا دا خبره کوو او دا ټولې میډیا ته دا خبره اورو چې دی یقینا ډېر د مذمت زما سټوډنټان ته وې په کوم شکل کې دا خو زما د قام هغه خلک دي چې د دوی نه به افسران جوړېږي. زما د قام سترګې دې خلکو ته دي او تاسو دغه خلک نن په ډنډو باندې وښی تاسو له شرم نه درتلو. ستاسو بچو کې به چې کوم دی داسې سټوډنټان نی تاسو له بره هم نی راغلي. خو بیګا چې څنګه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان خبر شوی دی د صوبایي ګورنمنټ د طرفه مذمتي بیان هم نشته، خو صوبایي صدر ایمل ولی خان د ستاسو سرلښکر چې څنګه خبر شوی دی ما ته ډایرکټ فون کړی دی او دلته تاڼې ته خپل پی اس او نور ملګري رالیږلي دی پی اس اف او هغوی بیا ما نه دا ذمهداري اخیستې ده چې سبا به د ضمانتونو څه حالي. نو تر ننه پورې د ملګري وکیلانو پریس سیکټري تاسو سره ولاړ دی د باچا خان سپیان چې جمدي وي کلووې ورته وایو हम नहीं मानते जुल्म की ज़ाबिती, हम नहीं मानते जुल्म की ज़ाबिती, हम नहीं मानते. د باچا خان د لارې دا سپیان تر څو جمدي وي قسم دی د دوی لیونتوب ما هله لیدلی و چې کله موږ د تورخم باډر ایمل خان سره تورخم باډر ته تلو او د دې سرو نشتریانو د دې سرو مچو لیونتوب ما هغه لیدلی و. وي سي صاحب سترګې کولاو که سترګې او غوږونه کولاو که اوس ته هغه وخت کې کوم ځای کې وي زما ډېر ښه مشري، خو ته هغه وخت کې کوم ځای وي چې تر څو کله یې ستا دا بچي ډبول ته هغه وخت کې کوم ځای کې وي؟ شرم نه درتلو تعالی دا ټوله انتظامیه په دې کې ملوث ده. مونږ بیا د دې مذمت کوو. دلته چې څونه مشران راغلي مونږ د هغې ډېره شکریه ادا کوو او تاسو ته مبارکباد پیش کوو. یوه خبره یاد وساتئ، یوه خبره د عوامي نیشنل پارټۍ کو یې او که نه یې ټولو سټوډنټانو ته زه دا اعلان کوم د یو عثمان علم ایډوکیټ نوم اخلئ او دلته راځئ ستاسو د حق تپوس په خدای کوي عثمان علم ایډوکیټ پې دې کې په 27 کسانو باندې اف آی آر مونږ ته چې کوم راغلي وو په هغې کې 27 کسانو باندې اف آی آر او څه په دې کې نامعلوم افراد وو چې د هغې ارسټ یې نن شو کړی و. خو د مستقبل چې کوم د داسې ټایپ اف آی آر دی نو د دې نه دا سټوډنټان بالکل نه یېرېږي. مونږ به دې نه پس سټپ آینده وي مونږ به ځو های کورټ ته او د دې د کواشمنټ د دې د ختمېدو لپاره به مونږ چې کوم دی هلته ځو او دا اف آی آر به دوی د هسټرۍ نه انشاءالله ختمو. هېڅ اثر به پرې نه کېږي، تاسو هېڅ زړه ښکته پورته مه پی سی اف صدر شکریه ادا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم عبید دی. دا واقعه چې کوم ده لکه دا زموږ نه سټارټ شوی وه مونږ سره شوی وه زموږ د ملګري وو پکې. زه د ټولو ډېر مشکور یم. مونږ سره ودرېدل که د یونیورسټۍ ملګري وو که وکیلان ملګري دي څومره دی مونږ سره ودرېدل ښه په کلکه ودرېدل. مشر ایمل ولی خان پکې باقاعده ښه وینا کړې ښه کلک مونږ سره ودرېدلې. سعد بی دی باقاعده راغلی دی. تیمور خان مونږ له تاڼې ته راغلی. مونږ د ټولو ډېر مشکور یو. خو مونږ جی دا تپوس ته کوو چې په مونږ باندې دا لاټي چارج کېږي او یو سټوډنټ د خپل حق تپوس نشي کولی دا بس څه کوي جی؟ دا خو غلام دی جی چې انسان د خپل حق تپوس کوي او په هغه لاټي چارج کېږي په هغه اف آی آر کېږي او لاټي چارج اف آی آر هم خلک کوي خو چې هغه سټرایک ایلیګل وي جی یا هغه سټرایک کې توړ پوړ کېږي. مونږ خو ښه پورم نه ناستو نه ډنډه وه نه چا سره تماچه وه نه چا ډب چلولی دی. پولیس مونږ والیم یو مونږ بیا هم ډب نه دی چلولی. نو مونږ جی دا مطالبه کوو چې انصاف دې میلو شي جی او ډي ایس پي حسن شام پکې جی مونږ سره ډېر زیاتې کړی پرایویټ وردی کې راغلی و جی
او باقاعده یې چې څه نو بس پوره زیاتې راسه کړې دي. عبید خان د یوې نواله تر ماسپښینه پورې ګیټ بند دي، خلک یرغمال دي، د هغوی وینا ده زنانو ژړله چې موږ به چېرته ځو، والدین راغلي دي هغوی هم درته مینتونه کوي. په دغه ټیم کې په تاسو ډېرې جرګې وشوې او تاسو دغه ضد رانیولو څو پورې چې جرمانه ده هغه جرمانه خو د وي سي دفتر ته راغلې نه ده چې څونه لګېدلې ده. دا خو جي اوس یو پروپاګانډا چالو شوه، دا خو اوس دروغ وایي. اوس پکې دي په موږ باندې داسې نور څه الزامونه هم لګولي. اول یې ویل فولینګ دی، بیا داسې نور لکه ډېر داسې پیچر خبرې کړي، ډېرې نیچ خبرې کړي چې هغه موږ کولی هم نه شو. لکه یو سړی په ځان باندې څادر راچولو دپاره بل سړي آیا اخلي، دا ډېره بده خبره ده. نو دا چې کوم دي چې مونږ ښه پوره من سټرایک کوو، مونږ خپل حق غوښتو. ډي اس پي صاحب رالي، مونږ ورته ویل چې یاره جي مونږ له دې وي سي صاحب راشي، مونږ تلي یو، مونږ هر یو د دروازه کټکټاو کړې ده. د وي سي صاحب زه په خپله خولې ما ته دا خبره وکړه چې نه پروف کوم روکېږه زما د دفتر نه ځه. په خپله خولې ما ته دا خبره وکړه وایي چې څه کولی شي وکړې بچې، وایي روکېږې زه د دې دفتر نه. عبید ستاسو حق سو پولینګ کوئ بیا وي مونږ خو فولینګ نه دی کړی دي، نه جي مونږ خو ورته ویل چې که دوی وایي هرسمنټ کیس دی یاد کو لاست، اول یې فولینګ یادو هغه څه نو، بیا یې جي میډم یاده که، بیا یې جي هرسمنټ یاد کو. نو آیا یو چې مونږ هرسمنټ کړی دی نو زمونږ خلاف خو به یو کمپلیننټ وي که نه، چا خو به بیان ورکړي که نه، نو هغه بیان کم دی جي، هغه کمپلینټ کم دی جي. مونږ ته د هغه کمپلینټ صرف وښودلی شي چې کمپلینټ ومنلی شو او وی ویل چې مونږ کړی دی او ما کې هغه شی ثابت شو چې تاسو ټول څه وایه زه به هغه منم. تاسو له وي سي له یو لیټر ورکړی دی د جي اپلیکیشن هم ورکړی. تاسو بیا دفتر ته ورغلئ؟ وی سی صاحب مونږ ته ویل جي وایي د دفتر نه وځئ، دا د هغه د خولې خبره وه جي او مقه ډین صاحب هغه سره و چې څه ټایم یې مونږ ته دا خبره وکړه. نو مونږ سټوډنټان یو چې زمونږ وي سي صاحب نه اوري، ما رجسټرار له اپلیکیشن ورکو، پرووسټ له مې ورکو، ټولو له مې ورکو جي، چې دی نه اوري جي نو مونږ به چاله تلو جي. زمونږ خو سټرایک لاست پلار د غلطي کېږي، زوی دغه کوي، زوی بالکل جي. راتلونکي وخت کې دا سعد خان هم راغلی، بدروجا خان په دې کې دی، هغه غواړي چې دې ماشومانو دا مسله حل شي. خو موږ احتجاجونه کوو، روډ بندو. نو تا د ښه پته ده چې په دې صوبه کې داسې حکومت دی چې نه درته په پولیسو انتظامیو دا څه ده. مونږ خو جي دا وایو که مونږ کې ګناه تاسو ټول مشران یې، تاسو ټول به فیصله وکړئ، دی تاسو یې چې څه فیصله مو که مونږ ته قبوله ده. خو چې مونږ کې ګناه نه جي نو باقاعده به جي بیا خامخا جي مونږ ته د دې ازاله کېږي چې مونږ نه به معافي غوښتلې کېږي. د هلکانو سرونه وینې شوي دي، د چا لاسونه راپړسېدلي دي، دومره خرابې والي دي جي. نو مونږ دا وایو جي چې مونږ کې ګناه نه نو مونږ نه به جي معافي غوښتلې کېږي. بیا جي تاسو پولینګ کړی هغه نن ریزاین ورکړ، زما په دې یونیورسټۍ کې عزت نشته، استاد سره جي پروفیسر سره استاد سره جي سټوډنټ فولینګ کولی شي. فرست دا خبره جي ما ته وکړې. بل جي هغه چې کم دی ډین دی جي، ډین دی. په هغه ورځ مونږ تلي جي، ما سره دا ملګري مونږ صرف چکر والو جي. دا سرکاري اداره ده، دا د چا خپله ذاتي اداره نه ده جي، دې کې بار سړی ګرځي. مونږ ګرځېدو، مونږ سټوډنټان یو، آوټسایډران نه یو جي. دې ډین صاحب راووتو، ما ته وایي ښه به زه د دې ځای نه. زه ورته وایم سر لږ ریسپیکټ سر، رالې مالې دیکه راکړه. دا نومان ما سره ولاړ و، ده ورته ویل چې یاره دا دیکه چې کوم دی دا که دا د سر لګېدلی و د دې به بیا څه کېدل. ما ورته ویل چې یاره دا ستاسو رایټ نه چې تاسو مالې دیکه راکړې. چې دا مې ورته ویل دی کې اشفاق خان SHO رالې، دا ټول رالې ګواه دي جي. اشفاق خان هم شته دی، سیکیورټي انچارج هم شته، چیف پروکټر هم شته دی جي. دوی ټول رالې ما ته ویل چې بچې استاد دی زمونږ دپاره هغه نه غلطي وشوه، ته لاړ شه دا خبره ختمه کړه. مونږ په هغه ورځ لاړو جي چې 2 ورځې تېرې شوې، مونږ ته پرووسټ ویل چې تاسو جي 50,000 روپۍ جرمانه شوې. نو مونږ دې اپلیکیشن یو پسې ځای جي بل پسې ځای جي. نو مونږ هر دفتر نه جي په بېعزتۍ راویستلې شوي وو چې مونږ د سټرایک ته جوړ شوي جي. دا زمونږ اخري آپشن دی جي. ما باقاعده جي ثبوتونه هلته ورکړي دي جي، تر د رجسټرار د PS2EC VC چې څومره پرووسټ ډپارټمنټ ټولو ته ما جي اپلیکیشنز ورکړي. ګرانو کتونکو 8 غنټې پس چې کوم دی په دوی باندې لاټھی چارج شوی دی. فیصله په تاسو د سټوډنټانو دا نومان دی غنوید دی. په عثمان علي میډوکیټ تر مخه چې کوم دی په 27 کسانو باندې FIR شوی دی. دا غوی نن چې کوم دی نو ضمانتونه منظور شو. زه به سیاسي خلکو ته وایم چې په بعضې خبرو باندې به سیاست نه کوو. دا یونیورسټي دا زموږ د 400 یونیورسټي ده، خو په یونیورسټۍ دننه داسې پروفیسران وي چې خپل انا او ضد کوي په سټوډنټ باندې، نو دغه هم زیاتې کوي. خو سټوډنټ ته هم دا وایم چې انا او ضد نه دي رانیول، د مشرانو قدر کول پکار دي. چونکې
دا حقیقت دی دلته دا ټول سټوډنټان ولاړ دي زمونږ نه قابلان دي ولې په یونیورسټۍ کې سبق وایي خو د نوي کل اخلاقیات دومره پرېوتې دي چې د مشر کشر تمیز پکې ختم شوی دی دې سره به راسره ټول مشران انکار کوي د مشرانو مني نه خو برخل دوی چې کمې خبرې وکړلې موږ به کوشش کوو چې دوی نورې خبرې ځان ته نه دغه نه کړي دې ځای نه چې لاړ شي دا ځان ته یو سبق کېږدي هغه انتظامیه چې کومې غلطۍ کړې دي هغوی هم د ځان ته سبق کېږدي موږ به کوشش کوو چې دا زمونږ بچي دي زمونږ رونه دي د دوی د خدای عزت وکړي او دا تمه دې به ساتو چې زمونږ به خاطر کوي دا مسله به د خل په لابوزو او شل مړه چې وشي اخري انجام یې روغی ها کتونکو دغه سټوډنټان یونیورسټۍ ته زده کړې له تللي نن پاتکړو کې راغلي او کور ته به ځي څه پیغام به وړي کور ته چې کم کارګل هم پته کړه څه قسم وکړل دا یو خبره ده الله دې دا خبره خیر طرف ته بوځي ډېره مننه خوشحاله